کا واقعیا را مخې ته شوې ده چې یو ظالمه مور راپاسي او خپل درې سږه بچي ډېر بې دلدۍ سره قتل کوي. دوستانو ظالمې مور داسې حرکت ولې وکړو چې خپل درې سږه بچي یې ډېر بې دلدۍ سره قتل کړل. خو چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاوي. دوستانو دا واقعیا په پنجاب کې رامخې ته شوې ده چې یو ظالمه مور راپاسي او خپل درې سږه بچي ډېر بې دلدۍ سره قتل کړي. ظالمه مور وایي چې زه به د درېو بچو ډېره زیاته تنګولم، زما د درېو بچو به ډېر زیات ورانې کولو او زما دماغو به اکثر کار پرېښوستو. خو په دغه وخت کې زما دماغو کال ونه کړو او چې کله زما بچو زه ډېره زیاته تنګه کړم او په کور کې ډېرې زیاتې چغې راواخېستې نو ما بچي ډېر بې دلدۍ سره قتل کړل. زه دې ته مجبوره شوم چې ما چاله راواخېسته او خپل درې وانه بچي مې الار کړل. دوستانو دا مور اوس ډېره زیاته جاري وایي زما نه ډېره زیاته غټه غلطي شوې ده، ځکه چې یو ظالمه مور چې کله راپاسي او خپل درې بچي چې د یو عمر 8 کاله، د بل عمر 7 کاله او د بل عمر 15 کاله چې هغه درې وانه ډېر بې دلدۍ سره حلالوي او بیا یې په بوجۍ کې بندوي او بیا خاوند ته وایي چې زموږ درې وانه بچي ورک شوي دي. خو چې کله خاوند پولیسو له ورځي او اف آی آر درج کوي او پولیس د دې ښځې رنګ ته ګوري چې د دې ښځې رنګ خو زیړ دی، خامخا دې ښځه کې څه چل شته. خو چې کله پولیسو انویسټیګیشن شروع کړو او هغه درې وانه ماشومان یې پیدا کړل نو دې ښځې په هغه وخت کې د مکل جلا شروع کړله. خو چې کله پولیسو پوره تفتیش وکړو او دې ته ورسېدل چې دې ښځې ګرفتاره کړي نو چې کله یې ښځه ګرفتاره کړه، ښځه یې څنګه ګرفتاره کړه داري کې ومنله چې او ما خپل درې بچي ډېر بې دلدۍ سره قتل کړي دي. ښځه اول په ژړا شوله او ویې ویلې چې زما درې بچیو ما به ولې قتل کول. خو چې کله پولیسو لږ خپل تفتیش کې واخېسته او سوالونه او جوابونه یې ترېنه شروع کړل نو بیا ښځه په ژړا شوله او ویې ویلې چې او ما د خپل درې بچي ډېر بې دلدۍ سره قتل کړي دي. زه د خپل درېو بچو نه ډېره زیاته تنګه راغلې وم، ما د دې په دې وجه باندې قتل کړل. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو هم خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.